بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر فاروق شهزاده، انډوسکوپیک سپاین سرجن. نن یو ډیر هارد ټاپک دی. هارد ټاپک وته زه په دې باندې هم چې نن زما زموږ په معاشره کې دا په دې باندې کار کیږي. خلک وایي اوزون د ډیسکارنیشن لپاره دی یا نشته. نو هارد ټاپک وته زه کوم چې په دنیا کې په اوزون باندې پابندي ده. په پاکستان کې جن باغې باندې علاج کیږي. اوس پابندي ولې ده؟ دا غي د لپاره زه یو څو خبرې تاسو ته کوم. اوزون د ملا د لپاره یا د ډیسکارنیشن لپاره په دې باندې یو ایکسپریمنت لا اوس پر لانه دی شوی چې را ایکسپریمنت داسي چې هر یو شی قابل قبول کیږي دا چې د علاج جوړیږي د یو بیماری لپاره. نو هغه لپاره اول ایکسپریمنت وشي. ایکسپریمنت نه بعد په دې باندې ایویډنس بیس چې د پریکټس وشي. دا غي نه بعد چې دا بیا اف ډی ای ته لړ شي. اف ډی ای چې دا د اپروو کی چې کله هغه اپروو کی دا غي نه بعد د سلیبس تر شي او په سلیبس کې چې کم ډاکټرز وي د هغه خاص سپیشلیټي هغه ډاکټرز دي نه هغه بیا په خپل پریکټس کې هغه راولي او د هغه نه بعد چې په هسپتال کې هغه شي نه تاسو کتلی شي. اوزون ایویډنس بیس نه دی، ایکسپریمنټل بیس نه دی، اف ډی ای اپرووډ نه دی، په سلیبس کې نه دی، په هسپتال کې دی ایگزیسټنس نه دی، بلکې ډیر داسې سوسایټیز دي په داسې ملکونه دي په دنیا کې چې په هلته کې په اوزون باندې پابندي ده. ولې پابندي ده؟ میډریډ ډیکلیریشن چې دی هغه شوی و ځکه چې اوزون په 1980s کې چې دا سٹارټ شو. بیا میډریډ ډیکلیریشن په دې وجه باندې وشو چې کم کسانو ته به اوزون O3 آی وی ملاوي ده په رګ پترو باندې. نو په هغه کې ډیر په هغه کې تقریبا چې شپږ کسان چې دی هغه وفات شول. ولې وفات شول؟ هغه ته پلمونري امبالیزم کېدو. نو دې دغه چې دی هغه ډیر زیات دي کمپلیکیشنز. دویمه دا نه چې ځینې خلک دا وایي چې دا موږ په ډیسک ولګو ډیسک چې دا شرینک کی. اولنۍ خبره خدای چې ډیسکارنیشن لپاره خدای علاج دی نه. د ډیسک بلز د لپاره کم کسان وایي چې دا علاج دی. نو دې مطلب دا چې دا ډیسک نور خراب کی. چې نور خراب کی نو دا ارلی ډیجنریشن کوي. دا ډیجنریشن ایکسلریټډ کوي. مطلب چې کم کس ډیسک خراب نه دی نو دې چې د سیل کې د نور خراب کی. اوس راځو پراپرټیز اف اوزون ته. د اوزون پراپرټیز یې هغه څه ده؟ هغه دا چې دا انټي انفلیمیټری کار ورکوي. نو اوس ځینې ډېر خاص کسان داسې دي چې هغه اکثر ماته وایي یاره وایي دا ته وګوره په دې ویډیو کې د مریض ته چې نه اوزون انجکشن ولګېد او د اوزون انجکشن نه بعد هغه یکدم ټیک شو. نو حیرت په دې باندې راځي چې اوزون بیسیکلی انټي انفلیمیټری دی. ایکشن چې دی هغه ډېر سلولی دی. نو دا کم ډاکټران چې اوزون کوي نو دا اوزون یوازې د مریض ته نه ورکوي. د دې سره چې دی سټیراید ورته ورکړي، د دې سره ورته د نشې دوايي چې دی هغه ورکړي، د هغې سره وختي طور دغه مریض درد تکلیف چې د هغه کم شي. بیا ډېر مریضان چې دی هغه موږ ته راشي یو څو ورځې بعد هغوی زما تکلیف خو هغه شانتې دی. نو اوزون ریکمنډډ نه دی، دا متنازعه دی، دا اف ډی اپرووډ نه دی او دا چې دی نو د دې په سلیبس کې چې د دې رول نشته دی او دا په دنیا کې په یو ځای کې د سپاین پریکټس یا چې کوم هاسپټلز دي هغه کې چې نه دی علاج موجود نشته دی. نو اوزون بالکل چې دی هغه زه نه ریکمنډ کوم ځکه چې اوزون چې دی هغه علاج نه دی.